بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نو شیطان داوی چې لآمرنهم زبد خلق لدا سے تعلیم ورکم، دا سے سبق بوتو خیر چې فلا یغیرن خلق الله، دی بد اللہ تعالی خلق بدلی، تخلیق بدلی، دې د پاره د تبدیلی په ځای باندې د تغییر لفظ ویل دی. لا یغیرن نو تغییر دی ته وایي چې شی هم هغه خو سړی پکې لږ غونې تبدیلي وکړي، او تبدیل دی ته وایي چې مکمل بدل کړي. نو شیطان په دې پوه دی چې زه د انسان مکمل نشم بدلولی، خو دې کې به تغییر و تبدیل کوم، لږ غونې خبرې به پکې اړوم راړوم چې سرانې پکې را پیدا کړم، څه ترمیم او څه اضافه او څه امینډمنټ پکې وکړم. اوس دا کولی شي که نشي کولی، خو بهرحال دا کار د انسانانو نه اخلي، د انسانانو نه دا کار علي، دا منصوبه ده، دا پلانینګ دی، دا کار دی، دا ترټ انسان ته ورکړی داسې به کومه تاسو دې کې چې کوم مثال ویلی شو چې د سړو نه د ښځو کار اخیستل او د ښځو نه د سړو کار اخیستل، نو دا جدید دور والا دا وایي چې دا ولې څه کم یو کار دی چې سړی کولی شي او ښځې نشي کولی. نو دا د سرکاري افسرانو له ټریننګ ورکوي که نه، نو بیا ورته وایي چې وګوره سړی ډرایوینګ کولی شي او ښځه کولی شي، ښځه هم کولی شي، ولې نشي کولی؟ سړی انجینیر جوړېدی شي، ښځه هم انجینیره جوړېدی شي، سړی جهاز چلولی شي نو ښځه هم چلولی شي، ریل ګاډی هم چلولی شي، بس هم چلولی شي، کارخانه کې کار سړی کولی، ښځه هم کولی شي. نو ما وایي چې که دا دلیل چې سړی څه کولی شي هغه دې کوي، نو سړی خو کنزل هم کولی شي، نو کنزل به کوي، سړی غلا کولی شي نو غلا به کوي. ته خو وایي چې څوک ښځه هر څه کولی شي نو کوي دي، په دې پابندي نه ده پکار. نو بیا خو سړی قتل کولی شي نو په قتل هم پابندي نه ده پکار، سړی دروغ ویلی شي نو په دروغ هم پابندي نه ده پکار، سړی کرپشن کولی شي نو په کرپشن هم پابندي نه ده پکار. نو ته به وایې چې نه پابندي خو پکار نه، که کولی هم شي خو نه به یې کوي. نو مې زه هم وایم چې ښځې کولی شي خو نه به یې کوي. ولې به یې نه کوي؟ ځکه چې کوم کار چې دی چې ښځې چې بیا د سړو کارونه شروع کړي، نو د ښځو هغه کار چې سړی نشي کولی هغه به بیا په ځای پاتې شي. چې ښځې هم هغه کارونه شروع کړي چې کوم سړي کوي، نو یو خو دا په ښځو باندې ظلم هم دی چې ورته وایي خپله ډوډۍ به هم پیدا کوي او بار به په کارخانه کې کار هم کوي او بچي به هم پیدا کوي او بچي به هم ساتي. ځکه چې بچي ساتل چې دي دا یوازې پیدا کول نه، بلکې بچي ساتل، بچي تربیت کول، دا چې څنګه مور کولی شي داسې سړی نشي کولی. دې دپاره چې کومه مینه پکار ده، چې کوم صبر پکار دی، چې کوم برداشت پکار دی، چې کوم د دماغو په ځای د زړه منل پکار دي، دا سړی نشي کولی، دا د سړي کار نه دی. خو فرض یې کړو سړی کولی شي، خو یو کار داسې دی چې هغه سړي نشي کولی، هغه بچي را پیدا کول دي. نو بیا به دا کار پاتې شي، لکه په یورپ کې چې پاتې شو. نو هغې په دې پوه دي چې زمونږ دا غرق شو، موږ خو داسې زمونږ ښځې خو اوس بچي نه راوړي. نو دا جوانان بیا د ایشیا نه او د دې علاقو نه بیا، او دلته خو زیات مسلمانان دي، نو دلته د دې ځای مسلمان بې حیا کوي چې دلته که بچي چې صرف دایي چې بس ځوانان پیدا کوي، ځکه دا نسل پکار دی، خلک پکار دي، افراد کار پکار دی. نو دا خو زموږ ضرورت دی. خو دا داسې بې حیا کوي چې دا دلته د دې ځای نه څه بل څه جراثیم هلته را نه وړي، او خو دې ته جراثیم وایي. نو دې دپاره هغوی دلته دا شی شروع کړل. دویم دا چې هغوی په دې پوهېږي چې زموږ آبادي کمه شوه، د دې دا دی ولې زیاته چې دا خو زموږ نه یورپ قبضه کوي، هغوی سره اوس دا غم دی.
هغه یو نظریاتو په لحاظ سره وایي زمونږ نه قبضه کوي، بل طرف ته وایي د افرادي قوت په ذریعه باندې زمونږ د یورپ قبضه کوي. یو يهودي څو کاله مخکې هغه خپلو یهودیانو ته وایي تاسو په خوب باندې ودی مسلمانانو د ملکونه قبضه کړل، موږ خپلو ته وایي تاسو ودی او هغوی دنه قبضه او هغه خپلو ته وایي تاسو ودی مسلمانانو دنه قبضه کړل. څنګه یې قبضه کړل؟ وایي په دې طریقه بل څه کار نه کوي، خو دې سره افرادي قوت زیات دی او هغه افرادي قوت دې خو را منتقل کېږي. نو دا خبره دنیا ذهن کې کېنوه چې قرآن دا د شیطان کار ګڼي. سړو ځان له کار دی، د ښځو ځان له کار دی. سړي د ښځې کارونه کوي او ښځې د سړو کارونه کوي، او دا په ښځو باندې زیاتی دی، ظلم دی چې دا یورپ ورته وایي چې ته به ځانله ډوډۍ پیدا کوې. دلته اسلام ته طریقه جدا ده، د هغې طریقه هلته ځکه به ښځه نوکري کوي او که دا کارونه کوي چې هلته کې خو په سړي باندې دا لازمه نه ده چې ښځې له به ډوډۍ ورکوي، ځکه چې هغلته خو دا پارټنرشپ دی، دا خو هسې یو اشتراکي عمل دی. نو صرف د اشتراکي عمل په بنیاد باندې خو په سړي دا نه لازمېږي چې ښځې له به ډوډۍ ورکوي. او قرآن او سنت خو دا وایي چې نه، سړی به ښځې له مهر ورکوي، مهر به ورکوي. دا مهر د سړي به د ښځې حق دی او دا د هغې ملکیت دی. داسې به بیا سړی به ښځې له ډوډۍ هم ورکوي او جامه به هم ورکوي او د اوسېدو دپاره به ځای هم ورکوي. نو دلته ته هغه خبرې نه شي نافظې کولی، د هغې لپاره ځان له ځمکه ده او دې لپاره ځان له ځمکه ده. کوم بوټی چې په شګه ځمکه کې کېږي هغه ته په خوره ځمکه کې نه شي کولی، په خاوره کې چې کوم کېږي په شګه کې نه کېږي. د یخنۍ په علاقه کې چې کوم کېږي په ګرمۍ کې نه کېږي، په ګرمۍ کې د کومې بوټي کېږي په یخنۍ کې نه کېږي، دا ته ګډې وډې وي. نو دا یو مسله ده. دویمه خبره دا چې یعدهم ویمنیهم، شیطان د دې خلکو سره وعدې هم کوي او په دې ځان پوهوي چې وعدې څنګه کوي. کوم کتاب شیطان لیکلی دی چې په هغې کې تا سره وعدې کړي دي؟ کوم ځای کې تقریر کړی دی شیطان چې تا سره یې وعدې کړي دي؟ مطلب یې دا دی چې وسوسې دې ته په ذهن کې اچوي، فکر دله بدلوي، خیالات دله بدلوي، دا چل هغله ورځي. یوسوس فی صدور الناس، انسانانو په سینو کې خبرې ورچوي. یعدهم ویمنیهم، یمنیهم امنیه، ارمانونه ورته په زړه کې ورچوي. دا دنیا د مړه، دا دنیا ته راتلل یو ځل دي، یو ځل دنیا ته راغلی. مونږ باندې خلک اعتراض ماته برای راست په بعضې علاقو کې بعضې وایي یاره جي تاسو په یورپ کې راته پاتې په دی، یاره جي تاسو مونږ ته د آخرت وایه، بد دا یو ځل دنیا ته راتلل دي او دا ځواني م یو ځل ده، بیا خو نه راشي او هغه له تاسو خرابه کې آخرت دی او آخرت دی او جهنم دی او قبر دی او مرګ دی او دا دی او دا دی، پر په دې راله دا ټول خوند دی خراب. نو ته به د دې خبرې څه جواب کوې؟ جواب آسان دی، وایي چې سبا له د امتحاني، سبا له د امتحان دی او نن ته په خوب وده پروت او یا امتحان له روانې په لاره تماشه ولیدم، هغه مداري مار او نولۍ جنګ او استا په 8 بجې پیپر و، ته هلته د مار او د نولي جګړې ته ودرېدې. نو ما درته وایي چې هلکه جګړې ته مه ودرېږه، دا تماشه به بیا کېږي، دا تماشه دې خرابوي او لاړ شه هلته پیپر ټیم د نظي بیا به د پیپر نه درکوي، فیل به شي، 15 کاله دې تباه شو، غرق شو. نو ته ما نه خفه کېږې به په دې باندې، که ته خفه کېږې بیا ته بېوقوف یې. زه درته دا وایم چې په سر د امتحان را روان دی او په هغه امتحان باندې د پوره پاس کېدو او فیل کېدو معیار هغه دارومدار په هغې امتحان دی. دنیا کې خو یو امتحان کې پاس شي بلکې به فیل شي، دا او یو کې فیل شي بلکې به پاس شي. اصل فیل کېدو دې ته نه وایي چې د هغې نه پس د پاس کېدو چانس او اصل پاس کېدو دې ته نه وایي چې د هغې نه پس د فیل کېدو خطره وي. دې ته پاس نه وایي چې دوباره بیا فیل کېدی هم شي او دې ته فیل هم نه وایي چې د پاس کېدو امید یې بیا. فیل دې ته وایي چې داسې ځای کې فیل شي چې بیا د پاس کېدو چانس نه وي، او پاس دې ته وایي چې داسې امتحان کې داسې پاس شي چې بیا د فیل کېدو خطره نه وي. نو زه د هغه امتحان نه یروم چې هلته فیل نه شي. دنیا کې خو که فیل شي نو فیل به شي، نو پاس بل به بیا پاس شي. ډېر داسې خلک دي چې په یو امتحان کې خلکو د یونیورسټو نه ایستلي دي او هغوی بیا ډېر لوی لوی کارونه کړي دي.
یونیورسټونه ایستلي خلک وایي دا شکسپیر چې دی دا په خپل کلاس کې نالایقه مشو 400 کاله اوس اوس هم دا انګریزي خلک زده کوي انګریزي بابا ورته دا ضروري نه ده چې په یو میدان کې فیل شي نو په ټوله دنیا کې به فیل شي خو د آخرت هغه امتحان داسې دی چې هغې نه فیل کېږي نو زه درته ځکه وایم چې تماشې د مداریانو مه کوه هسې نه چې په هغه آخري امتحان کې فیل شي نو دا تا سره زه زیاتی نه کوم دا تا سره زه ښه کوم او شیطان څه کوي یمنیهم هغه وایي زمړه کېږي به دا چا د هغه ځای نه بیا څوک راغلي دا کیسې د پخوانه داسې روانې دا لګیا دي خلک داسې ستا دغه خراب زمانه خوند خرابوي وما يعدهم الشيطان الا غرورا شیطان دوکې وعده کوي د دوکې وعده شیطان درته وایي دا دنیا دا ژوند اصل ژوند دی ته په سوچ وکړه په حقیقت کې د دنیا دا ژوند دی نه قرآن کې چرته کې الله تعالی د دنیا د ژوند ته صرف ژوند نه دی ویلی دیتے ہمیشہ ویلے دے الحیات الدنیا معنی حقیر جوان سپک جوان دیر لاندے جوان که دا جوان درست تصور پا سڑیو کی نا آگا دا دنیا دا آگا جوان دا درست تصور نا دیر لاندے دا دیر رست دا جوان درست تصور دا جوان دا انسان دا د دې په وس کې نه دی ما ډېره پوهه خلکو ته وویل مې تاسو وایه د ژوند بهترین اعلی د ژوند تصور څه دی نو هغې چې دنیا کې کوم تصور ما ته پیش کړو هغه هم دا و چې همیشه ځواني دي او دلته دې سړی او دا جازونه او دا باغونه او دا فلانکې او ملګري او چې څه وی هغه درته منلی کېږي او خورې او سکې او ګډان او چرګان او پولاونه ما ورته چې ګوره قرآن یو خبره کوي قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ وہی سورت واقعہ کے نحن قدرنا بینکم الموت مونستاسو بمینس کے مرگ مقرر کرے لے مرگ دا مینس شہر دا برازی وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم او مونگ پا دے بانے سوک نشی عاجزہ کولے و کمزوری کولے دا میدان زمون سوک نشی گٹلے چالا ان نبدل امثالکم چستاسو پا زی مونگا بل قسم ستاسو دا جون مونگا پا بل قسم جون بدل کو وننشئکم فیما لا تعلمون او مونږ تاسو په هغه شکل او په هغه تقویم او په هغه طریقه پیدا کو چې تاسو ته پته نشته ما ته زه دا منم نه چې د انسان په دماغو کې دی د اعلی ژوند تصور پر دنیا کې راشي د اعلی ژوند تصور په دنیا کې نشته دې باندې انسان پوهیږي چې د دنیا د ژوند حقیر ژوند دی د دنیا کې په ژوند کې نور اسم نه نو دوه خبرې چې سړی انت واچي دوه خبرې یو دا چې د دې دنیا چې کومه خوشحالي ده د هغې سره لازما خفګان تړلی شوی دی داسې خوشحالي د دنیا سره نشته چې د هغې سره خفګان نه تړلی داسې نعمت پر دنیا کې نشته چې د هغې سره د زوال یره نه کم نعمت چې تا ته ملاویږي فورا تا سره د هغې د زوال یره پیدا کېږي دا شی خو به رانځي او هغه یقینا هغه یره درسته ده هغه شی ځایله کېږي دویم دا چې د انسان چې د ډوډۍ د خوراک نه بعد چې د هغې کومه نتیجه ده د افغانیان د متیازو ته جوابچې وایي دا ډېر نوم یې ولې ډېر مزېدار دی خو جوابچې خو چې اوس کې دا جواب دی جواب ته بیا ټینګېږي ځکه دا بعضې کسانانو ته وایي چې اوس کې هغه یاره بیا متیاز ډېرې راځي نو دلته چې ته ښه نه ښه خوراک وکړې نو د هغې به یو نتیجه ډېره بده راځي او د هغې بدې نتیجې نه ته بچ کېدی نه شي هغې نه ته نه شي بچ کېدی مخکې کلونو کې یو کالج کې ما تقریر کوو نو دا خبره مې وکړه ما ورته ویل چې دا ساینس خو ډېر ښه شی دی موږ ته هم فایدې لرو موږ هم فایدې خو ساینس معنا دا نه ده چې د خدای مرتبه وله ورکړي چې هغه ته ټولې خبرې او ځان ټول ده ته حواله کړي چې بس ته چې څه وایې ته وایې نه د هغه په ځینې کارونو کې ټیک دی ځینې کارونو کې د هغه کار نشته بیا ما ورته دا وایي چې زه به ستا د ساینس اله ومنم چې دا کم از کم په دنیا کې د یو انسان سره داسې چلو کې چې دی ډوډۍ کله خوري نو زه دا نه وایم چې مشک او عنبر دې ترې وباسي خو دا وایم چې کم از کم داسې شی دې ترې وباسي چې هغه بیا بدبویه نه وي او سړي له کرکه نه ورځي ما دا ممکنه ده نو سړی خفه شو بیا هغه چې کوم د ساینس استاد و خفه شو نو هغه وخت کې خو یې خبره ونه بیا چې په مجلس کې کېناستو نو بیا ما ته وایي چې تا خو صاحبه د جهاد خبره هم پکې وکړه او ما قرآن ویلی دی ما ډېر سورتونه ویلي جهاد پکې نشته ما کوم سورت وی سورت فاتحه مې ویلې ده
پای کې جهاد نشته. نو ما ورته ویل چې ستا دا دماغ زه را پرانځم او دا پوندې دې ټولې را پرانځم او زړه پکې نه وي، نو زه دا فیصله وکړم چې هلکه ستا کې زړه نشته. وایي نه، مې زړه دپاره به کوم دی پرانځم؟ وایي نه، نو مې د جهاد دپاره به سورت انفال وی، سورت توبه به وی، سورت بقره به وی. نو دا وایه که نه، په دې کې شته که نه؟ تاسو په خبره ورسېد. بنیادي خبره دا ده چې د دنیا د ژوند کې چې سړی په دې پوهېږي چې او دا حقیر ژوند دی، دا چې سړی ډېر لوی سړی هم شي نو کم سے کم د هغه دا مجبوري به وي. هغه ډېر لوی سړی دی، څه نوم یې دی امریکې والا؟ پنډت نه دغه ډم نه ټرمپ، ما یې کته وایي چې ډم ټرمپ نوم یې دی. اوس چې ټرمپ چې دی هغه ورته څوک وایي چې هلکه فلانکي ځای کې ولې دا چلو شو او جی اوسې چلو کو او هغه له هلته خېټه کې دړ راغلی، نو هغه به ورته وایي چې ته پرېږده دا، او ورته یاره جي ما ته ووایه څه چلو کوه، ورته چې ته پرېږده زه باتروم ته ورځم بیا به وروستو خبرې کوم. او هغه باندې دا ټولو نه غټه اهمه خبره دا د انسان مجبوري ده. نو دا حیات دنیا دی، دا د ژوند هغه حقیر شکل دی چې د دې د هرې خوشحالۍ سره غم تړلی دی او د دې کې د انسان سره هغه څه تړلي دي چې هغه په خپله په ځان پوهېږي دا زما مجبوري ده، دا زما کمزوري ده. نور د اصل ژوند تصور وننشئکم فیما لا تعلمون، وایي مونږ به تاسو په داسې ژوند او په داسې شکل کې او په داسې طریقه پیدا کړو چې لا تعلمون، چې ته پرې نه پوهېږي د ژوند آخر. دا ځینې خلک چې د دې دنیا په دې عقل باندې او په دې تصور باندې د آخرت هغه چې هلته ځي دلته نو هلته خو به دا پلان کې چلې وي، هغه ځای له ته لا تللی نه چې لاړې بیا به ګورې به خبره هلته جدا ده او دا جدا ده. دا هغه ځای فیصلې ته دلته نه شي کولی. وننشئکم فیما لا تعلمون. خو لیکن شیطان انسان ته وایي چې نه به د دنیا دا ژوند خوږ دی، نو دا خود ژوند دی نه، دا حیات دنیا دی، دا حقیر ژوند دی، دا ذلیل ژوند دی. قرآن کې الله تعالی اصل حیات د آخرت هغه ژوند ته ویلی وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ګوره هلته صرف حیات ویلی دی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دی به ارمان کوي چې ارمان چې ژوند له مې تیاري کړې وي. ژوند خو دغه دی، دا خو ژوند نه دی، دا خو ژوند دی حقیر ژوند، دا بیکاره ژوند دی. لیکن شیطان تا ته دا خبره هغه وایي نه دا دنیا ژوند. وما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان چې تاسو سره څه وعدې کوي نو دا د دوکې وعدې کوي. اولئک مأواهم جهنم، چې د شیطان مني نو ځای جهنم دی. ولا یجدون عنها محیصا، او د تېښتې ځای به بیا نه مومي. بیا راپسې راځه وإن امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا، آیت نمبر 128. ښځې ته هم دا حق دی چې هغه په دې پوه شي چې دا خاوند زما قدر نه کوي، زما خیال نه ساتي، زما حق نه ادا کوي، ما ته توجه نه راکوي. نشوز معنا دا ده چې دا ما ته زما مقام نه راکوي. ګوره یو د ښځې له طرف نه نشوز دی، نو هغه دا ده چې ښځه خاوند ته خپل مقام نه ورکوي. دا زه په ساده ژبه کې تا ته وایم. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. دا کومه ښځه په باره کې چې تاسو ته دا یری یا توقع وي چې دوی به ما ته زما هغه مقام نه مني، زما مقام نه مني، نو پکار ده چې هغه ته نصیحت وکړي. دا خبره مخکې تېره شوې. او دویم دا ده چې وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، که ښځه ته دا خطره او دا توقع او دا ګوړي او دا ویني چې دا خاوند ماله زما مقام نه راکوي، او اعراضا او یا دا غواړي چې دا اډو ما ته اډو ګوري نه، ما ته اډو ګوري نه، او بل طرف ته ګوري معنا دا نه چې ما طرف ته توجه نه راکوي. حالانکه د ښځې دا توقع ده چې دا خاوند ما دا قرآن کې چې الله تعالی دا د جنت هغه وایي نو قاصرات الطرف ولې وایي؟ نو د قاصرات الطرف معنا دا ده چې هغه خاوند به د خپلې ښځې ته ګوري او دا ښځه به د خپل خاوند ته ګوري. دا معنا نه بل چاته به ګوري نه، او بل چاته به ګوري نه معنا چې په کومه مینه خپل خاوند ته ګوري په هغه مینه به بل چاته نه ګوري. او سړی چې په خپله مینه په کومه مینه ښځې ته ګوري نو دا سړی به پردی ښځې ته په هغه مینه نه ګوري. نور د دنیا تعلقات دي، څوک به یې څوک به خپلي، څوک به رشته داري، څوک به لري، څوک به نږدې، څوک به واړی، څوک به غټي، هغې ته به د هغې حق ورکوي. خو سړی چې په کومه مینه ښځې ته کتل پکار دي په دې مینه به پردی ښځې ته نه ګوري.
او ښځه ته چې په کومه مینه خپل خاوند ته کتل پکار دي دا ښځه به په هغه مینه خاوند نه بغیر بل سړي ته نه ګوري. دا د دواړو حق دی، په ښځه باندې دا حق دی او په خاوند دا حق دی. نو نشوز دی ته وایي چې واللاتی تخافون نشوزهن، چې سړی په دې یریږي چې ښځه ماته د خاوند په نظر نه ګوري. او دلته وان امرأة خافت من بعلها نشوزا، نو مغه لفظ ویل چې ښځه په دې پوهېږي چې دا خاوند ماته د ښځې په نظر نه ګوري. او اعراضا یا زمانه مخ بل طرف ته اړی، بل طرف ته متوجه دی. نو بیا نو فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، نو په دې دواړو څه ګناه نشته چې په خپل منځ کې صلح وکړي، ځکه صلح خو د خپل حق نه دی راکمېدو ته وایي. ا دې کې د رشوت یو مفهوم هم دی، لکه مثلا چې ښځه ورته دا ووایي چې زه خیر دی ماله جامې ماله، د خیر دی به ډوډۍ ماله م راکوه، د خیر دی غم خادې له پیسې م راکوه، خو دا چې دا کومه رویه دی دا ټیک کړه. نو بظاهر خو دا رشوت شو چې د خپل حق نه دا دستبرداره شو. یا ورته چې مهر م راکوه دا خیر دی، خو دا چې کومه رویه دی دا رویه م ساته، نو دې ته رشوت بیا نه وایي، خیر دی دا صلح ده. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر، دا صلح خدا خیر دی. پس حق نه سړی اوس دا نشوز د سړي د طرف نه او نشوز د ښځې د طرف نه، کله به سړي د طرف نه کمزوري، کله به د ښځې د طرف نه کمزوري. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه بعد نبی علیہ السلام په نکاح واغسته. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نو هغه بیا د جنگ بدر نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتو کې راځي د طلاق اراده کړې و، طلاق هغه په ځان پوه شوی و. نو نبی علیہ السلام ته وی د خدای پیغمبر بلتانه اسم نه غواړم، خو چې صرف ستا په دې نکاح کې بیم. نو بعضې خلکو دا په ذهن کې کېنولې ده، کتابونو کې دا لیکلي دي داسې بیکاره خلک وایي دا بوډۍ شوې وه. نو نبي علیه صلات وسلام ځکه دې طرف ته توجه نه ورکوله. و بدبخته نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه خو زیاته بوډۍ نه وه، او دا خو نبي علیه السلام ډېره په مینه کړې وه. د حضرت خدیجې د وفات نه بعد نبي علیه صلات وسلام په دې به خفه و چې یاره داسې بیبي خو ما ته بله به خدای خبر که میلاو شي. نو د انصار د یو زنانه د نبی اسلام رشتہ دارانو کې یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مشوره ورکړه چې دا دوه طریقو سره، یو فوري تور باندې او یو مستقل بنیادونو باندې بل طریقه ده. نو یو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مشوره ورکړه او یو د حضرت سوده رضی الله تعالی عنها مشوره رضی الله. دا سوده رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوخه کړو. دا خبره نه ده دا بوډه و، خبره دا وا چې په جنگ بدر کې چې کوم خلک وجلې شو د مکې سرداران، نو دې کې د حضرت سوده رضی الله تعالی عنها رشتہ داران هم قریبي رشتہ داران شاملو. نو نبی علیہ السلام یو ځل کور ته راغی د دې مقامه د بدر د جنگ نه بعد، نو دې جړل. نو نبی علیہ السلام ته وی چې ولې جاړې؟ نو رښتیا خوي درو خوي نه چې رب دغه رشتہ داران چې زما مړ دي په دې. نو نبی علیہ السلام ته په دې خپه شو. نو په دې وجه نه غني چې دا غي لپاره بلونه کې همدردی و رشتہ و ممکن ده چې په دې وجه خپه چې دا کافر د دنیا نه لاړ او دا د رشتہ دارانو دا چې مسلمانان شي نو خبره لکه څنګه دا سړي په ذهن کې دا یاره دا تاسو کافر د دنیا نه لګي او دا مسلمانول پکال دا غریب په ځان نه خپه کېږي، په هغه خپه کېږي. ته د خدای نه ډېر زیات مهربان راغلی. ده ته همداسې وایه انت ارحم من الله، الله رحمان رحیم دی. ته د خدای نه ډېر مهربان راغلی چې ته وایې چې یاره ته خو دا دعوه کوې چې یاره چې دا جنت ته به تللی وي او دا تاسې ته د خدای نه ډېر مهربان یې رحمان رحیم ته یې که الله پاک دی. ته خو دې په خپله عقیده ته خو د ځان دشمن یې، خدای دې تا پوه کړي. نو حضرت سوده رضی الله تعالی په دې خبره والله اعلم چې یاره دا کافران لاړل نو په دې به جړه ورته چې د دوزخیان شو د جهنميان شو. دا نه چې نه به وجلې، دا خو ته وایې چې نه به وجلې، په هغې دا الزام مه لګوه. خدای مطلب دا چې خپه نه رشته به تعلق. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په دې خپه شو چې تا لاړو دا خفګان په کار نه. نو دا خو تربیت دی. نو بس هغه بیا توبه ویسته به د خدای پیغمبره بس معافي غواړم، خبره ختمه شو. نو دا والصلح خیر، دا ټیک ده. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. دویمه خبر والصلح خیر، صلح بهتره ده، مطلقا بهتره. دو فریقه دل راشي نو ټول ناول د صلح کوشش کوو. واحضرت الانفس الشح،
او لازم شوی دی په دې نفسونو باندې الشح بخل یا حاضر کړی شوی دی د نفسونو د انسانانو ته بخل ته به وایي چې دا ورته په مخه د سترګو ته مخامخ ولاړ دی دا انسان داسې بخیل دی لکه ته د بخل نه بغیر بل څه نه شح هغه بخل ته وایي هغه کنجوسۍ ته وایي چې په هغې کې هرس وي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اوس به ته وایې چې په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې سړی د خپلې ښځې د نشوز نه یریږي نو هلته بله علاج ښودلی دی دلته چې ښځه د خپل خاوند د نشوز نه یریږي نو دلته بل علاج ښودلی دی دې علاجونو کې فرق څه دی هلته څه علاج ویلی وی واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن نو ځکه چې سړی قوام دی سړی څه دی نو ځکه به دې نصیحت کوي ځکه به دې تادیب ورکوي او دلته چې ښځې ته ویلی دي نو ښځې ته دا حق ورکړی دی چې ته د خپل نشوز علاج کولی شي خو هغه علاج هغه نه دی چې کوم ته خاوند ته تادیب ورکړي ځکه چې ته حاکمه نه حاکم سړی دی وڅوک به حاکمي که نو د حاکم دپاره او د محکوم دپاره په څه معاملاتو کې فرق شته کنی بیا خو به حاکم نشي او محکوم به محکوم نشي نو هغه فرق دا دی چې هغه ته د تعدیب اختیار دی واعظ نصیحت تعدیب البته د هغې په مقابله کې محکوم ته د دې خبرې حق دی چې د خپل حق تپوس وکړي نو دې ته وایي ته خپل حق تپوس کوه دا مطلب البته سړو ته دلته وایي چې وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا احسان ته کوه او تقوا اختیاروه داسې تلل مه کوه چې داسې په یو شی تلې بلکل بلکې د وسعت نظرۍ نه کار بیا وروسته وایي چې ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة مخکې خدا ویلی شوي وو چې فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة که تاسو یریږئ چې عدل به د ښځو په منځ کې ونه کړو نو بیا یو ښځه سره نکاح وکړئ ذالک ادنا الله تعوروا نو بیا به زیاتې او ظلم به نه کوئ ځکه زیاتې او ظلم په هغه وخت کې کېږي چې دوی نو یو طرف ته حق ادا کوي او بل طرف نه ادا کوي نو دا ظلم شي نو که ته یریږئ چې زه عدل نشم کولی نو بیا یو وکړه دلته بیا ویلي دي چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء تاسو د ښځو په منځ کې د عدل طاقت نه لرئ نو بعضې حضرات وایي چې دې مطلب دا شي چې هغه خبره منسوخه شوه چې خدای پاک ویلي چې 2 او 3 او 4 وکړئ بس اوس به یوه کوئ ځکه خدای پاک وایي چې عدل نه بغیر به 2 نه کوې او دلته خو عدل نشي کولی دې مطلب دا شي چې بس نو داسې په ساده ټکي کې ولې نه وایي چې مې کوئ ته څه وایې چې الله تعالی نعوذ بالله په دې قادر نه و چې په صفا الفاظو کې دا ووایي چې بس هغه حکم منسوخ شو او چې دا منسوخ شو نو صحابه کرامو او دا د اوسه پورې امت په دې باندې پرې تعدد د ازواجو باندې عمل ولې کوي بیا دا خلک پې نه پوهېده خو ته پې پوه شوې که ته دا وایې چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا ویلی دی چې تاسو د عدل طاقت نه لرئ نو عدل 2 قسمه دی عدل 2 قسمه دی یو عدل په رویه کې دی او یو عدل د زړه په توجه کې دی قرآن دلته دا عدل یادی چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا دا طاقت شته نشته چې ته د زړه توجه کې توازن پیدا کی او دې کې مساوات پیدا کی ځکه د زړه توجه چې دا په مختلفو خبرو بدلیږي عین ممکنه ده چې دا په شخص صلاحیتونو باندې 2 ښځې دي خو په یو ښځه کې صلاحیت ډېر دی بل کې کم دی یو ښځه کې د خدمت جذبه ډېره ده بل کې کمه ده نو د دې نه یوازې دا نه چې د ځوانۍ او د بوډاوالي خبره ده یا د ظاهري خوبۍ او د ناخوبۍ او د خایشت او د نه خایشت دا یوازې نه ده نور وجوهات داسې شته چې د هغې په وجه باندې د سړي د زړه توجه یو طرف ته او بل طرف ته کمه او بل طرف ته ډېره دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایل چې څه شی به کوو نو هغه به په تقسیم وکړو او بیا به الله تعالی دا زما عدل دی دا زما انصاف دی چې زه د کوم شي مالک یم او د کوم شي چې زه مالک نه یم الله تعالی ته په هغې ما مني نه چا په دې باندې اعتراض هم نه دی کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله چې ته بې انصافي کړې ده
نو د دې عدل نه مراد هغه عدل دی چې کوم د سړي په وس کې نه دی. ځکه قرآن وایي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، او علاج ورته ښودلی دی چې فلا تميلوا كل الميل، د یو طرف ته مکمل مو ورکږېږه، فتذروها كالمعلقه، دا بله باسې ځوړنده پرېږدي چې ټوله توجه د یو طرف ته ده او د بل طرف ته د نه ده. دا خو کولی شي چې هغه طرف ته توجه کې حقوق ادا کول، هغه بله داسې ځوړنده مه پرېږده چې نه داسې چې خاوند والی او نه داسې چې آزاده، توجه ورکوه هغې ته. البته د زړه خبره جدا ده، خو هغې له عملي شکل مه ورکوه. عملي شکل چې ورکوې نو مساوات قایمه وه. دا د دې دپاره د توحید دی کې چې غور کوه. غور دپاره پکې ډېر منصوب ډېر سامان دی پکې د غور دپاره. هغه دا چې دا په کور کې د 2 ښځو یا د 3 ښځو یا د 4 ښځو په منځ کې د دې عدل او د سړي ته د قوامیت او د حاکمیت چې په دې کور کې میلاو دی، نو حقیقت دا دی چې دا سړی خو هغه سړی دی چې دی به په دې بهر دنیا کې عدل کوي. نو دا د عدل طریقه به دی کوم ځای زده کوي، د عدل دا تجربه به دی کوم ځای کوي. د ټولو نه بهترینه تجربه د عدل به دی په دې کور کې کوي. ولې؟ ځکه چې دا ښکاره خبره ده چې دلته به یو طرف ته د توجه زیاته او بل طرف ته به توجه کمه. نو په کم وخت کې چې یو طرف یا بل طرف ته د سړي محبت او نفرت کمې زیاتې پکې کله وي، یو طرف ته دلچسپي ډېره او بل طرف ته دلچسپي کمه، یو طرف ته محبت ډېرې او بل طرف ته محبت کمي، نو په داسې صورت کې عدل کول ډېر ګران دي. په داسې صورت کې عدل کول ګران دي. کوم ځای کې چې سړی دلچسپي نه پایي کې عدل 2 کسان فریقین تا له مخې راغله او د هغې کې د یو فریق سره هم ستا دلچسپي نشته، نه مثبت او نه منفي، نه په هغه وخت کې خو عدل ډېر ګران دی. خو چې د 2 فریقینو کې د یو فریق سره ستاسو قلبي دلچسپي په څه وجه دلچسپي نو یا ته یېرېږي یا ته تمه کې یا د څه تمه مراد یا د څه لالچي یا د هغه سره خصوصي تعلقي، نو هغه وخت کې بیا عدل کول ډېر ګران دي. ځکه خلک په عدل کې ناکام کېږي که نه، ډېر لوی خلک هم په عدل کې ناکام شي. خلک په دې انتظار چې عدل به رایق شي، عدل چې رایق شي هغه څه شي. دا ولې؟ دا ځکه چې یو طرف ته دلچسپي. نو قرآن د دې انسان د دې سړي دپاره د دې عدل د تربیت دا موقع ډېره زیاته چې په کور کې دننه مختلفې خبرې راځي. یوې ښځې به د بلې ښځې یو به وایي چې دی داسې وي، بل به وایي دی داسې وي، او دا په منځ کې به لوښي کله ماتېږي، کله به چقېږي، کله به سیټل کېږي. نو دا کلب کلوب چې په کور کې راځي نو دا ستا ازمایش دی. نو چې په دې وخت او ظاهره خبره ته به یو طرف ته کوږي، زړه کې به یو طرف ته کوږوالی، نو ستا ازمایش په دې کې دی او په دې ازمایش کې ته کامیاب شي چې ته د دې باوجود چې یو طرف ته دې زړه متوجه دی، پر دې باوجود هم ته په خبره کې عدل وکړي. خبره کې عدل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې ناست، نو بلې بیبي ولګېده، نو هغې یو ماشومې له ساګ یا داسې څه شی ورکړو په لوښي چې دی د نبي علیه صلات وسلام کور ته د حضرت عایشې کره راولېږو. نو دا ښځې خو په یو بل پوهېږي بیا. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها پې قار ورغی چې دا زما په کور کې نبي علیه السلام ناست دی او دا ورته ځان ور یادوي، که نې دې ته څه ضرورت دی چې د هغه ځای نه وله دا ترکاري رالیږي. خو مطلب یې دا دی چې که ناست زما په کور کې دی خو چې زه ورته ور یاده شم. نو غوسه ولا ورله، نو د هغه ماشوم یې الله سي ووو او ټس هغه پلیټ یې د ښکته واچو په ځمکه، نو پلیټ الټه شو او مات شو. نو چې مات شو نو ګوره حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها سره د نبي علیه السلام مینه ډېره، لیکن نبي علیه السلام څه چل وکړو؟ وایي غارت امکم، وایي د مسلمانانو مور له په دې خبره غیرت ورغی چې دې بلې ولې دلته ترکاري راولېږله. نو هغه ساګ راواغسته او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د تاخ نه بل پلیټ روغ راواغسته، هغه د انجینر له ورکړې، دا هغې له ویسه او دا مات د دې شو. تا مات کړی دی او ستا شنو. تاسو ګورئ د عدل او د انصاف د دې څومره بهترین اعلی تصور رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړ. اعلی تصور پیش تا مات کړه دا پلیټ، نو اوس دا پلیټ تا خپل مات کړ، د هغې پلیټ دی نه دی، هغې لو پلیټ راړ او ته به هغه مات کړ. نو دا د عدل او د انصاف دا تصور سړی دلته زده کوي، او چې دا یې نه زده کړی ځکه خو زموږ د مسلمانان عدل نه کوي چې دا د دې نه یېرېږي، دنه هم یېرېږي او بار هم یېرېږي چې عدل نه شو کولی، نو بار هم نه شي کولی او دنه هم نه شي کولی. تاسو په دې خبره ورسېدئ، دا بنیادي تربیت دی په حقیقت کې.
خزلم پکار دي په دې خبره ځان پوهیږي چې دا سړی د دې خبره دا ژوند د دې تربیت نوم دی د الله تعالی د خلق د دې عدل بین الناس او د حکم بین الناس لپاره تیاری دا بنیادی خبره ده او دا اله تیاریږي چې په فریق بار چې تعالی کوم فریقین راځي په کې ډېر کم دا چې راځي چې هغه به سره تعلقي خو عدل چل به تاسو دکې او چې دا چې راشي مخامخ نو بیا به تعادل نو دا عدل به د کړې مخیدان به دې عادت کړې چې زړه مې هر څه چې وي خو خبره به ټیک کو ولن تستطيعوا دا مطلب شو فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه لا تتعمدوا الاساءه دې بل سره په قصد بد مکوي او دا التزموا التسويه في القسم والنفقه د چاته په خوا کې ورتللو کې دا ورځ بدلته تیروم دې کې به انصافي مکو خرچه دی لم ورکه غلم ورکه نو دې کې دا مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله ډېر خبير دی دا ډېر دا خبرې ډېر خوندوري خبرې دا ډېر زنده دا د عام پیرانو په شان دی نه دی ګوره مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله کتابونه سړی ګوري خوند ولا نو دا هم دوه بیان وي چوټي بیبي اور بڑی بی یو ته چوټي بیبي ویل او ته بڑی بیبي نو هغه چې بچا څه شعر وړو نو هغه به خلکو ته وی چې مال تحفه راوړې نو مال به یو تحفه نه راوړې یو شی به نه راوړې لکه مثلا تا مال ګلاس راوړو یو ګلاس باندې راوړې یو ګلاس نه راوړې ما راوړل راوړې به دوه راوړې یو به یو لور کوم بل به بل دوه خربوزې چې به واغشتې یو ټول باندې یا دوه خټکی نو هغه دوه به بیانو کړه به دا څه نه کول چې یو به یو کړولې بل به بل کړه ځکه چې دا یو کې دې شي خوږي او دا بل کې دې شي صحیح پیکای نو دا یو به نیم کو نو نیم به یو کړولې نیم به بل کړولې او دا بل به نیم کړو نو یو به یو کړولې نیم به بل کړولې وای چې نیم که خوږم دوه د خوږو ورسې او که تریخم دوه د تریخم ورسې ادا به دا څه په مینه باندې دا کار کوو دا څه په مینه نو دا ګوره په تحریراتو کې دا غمینه غفن پکې شته پکې په تحریر کې دا نوم غمینه پکې ښکاری سره حیران چې دومره ډېر کتابونه لیکلي دي او دومره لوی خلکو تربیت کړي او دا غي باوجود دومره د وړې خبرې خیال ساتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو بهترین خیال نو دا مطلب وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما كتاسو اصلاح کوي او تقوا اختیار وي نو فان الله كان غفورا رحيما الله تعالی بخون کې هم دی او مهربان هم دی و اي يتفرق سړی دا نه وایي چې بس کو که زمانہ لاړې نو بس غرقه بشو سپي به دی اخري او خبرې متدا نه وایي چې زنو مونږ تابم سپي اخري و اي يتفرق يغني الله كلا من ساعته کدوړه یو بل نه جدا شي نو الله تعالی سره خزانه څخه کم نه دي دا نه وایي چې ما پتا ساتي او تا په ما ساتي دا الله تعالی ساتي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله دلت دا التقوى بار وين داب إن شاء الله والعزيز بأسباب والخجي وآخر دعوانا الحمد لله دو تقدر شيء سوال نراولي صاحب اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے اس کو سزا کون دے گا اسلامی حکومت بھی اور کہیں اور سزا کیا ہوگا نہ کیا ہوگی سزا مؤنث دے نو دا سزا به سید مرتد سزا قتل دی دا بوله اسلامی حکومت ورګی ته ځان په خناټه ما جوړاوه دا بوله څوک ورګی او پکاره چې حکومت ورګی چې نه ورګی نو دا غلطی کړ موجودہ دور میں خلافت کے قیام کے لیے تنظیم اسلامی اور حزب التحریر کا طریقہ انزون تنظیم اسلامی کے معنی پر حزب التحریر کے معنی ماتے طریقہ کار سے پتہ آخر دعوان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة